دغه سیمینار چې کوم و دا د احتیاج ګل وزیر او د امنه زبیر خان په هدایت سره مونږ کړی و او د یوت فیر په تعاون سره د دې بنیادي وجوهات تاسو ته پته خپله لګي چې په دې معاشره کې د منطقه کې څه روان دي او څه نه دي روان. خو د دې بنیادي وجه دا وه چې مونږ په خپلو اذهانو په خپلو قلوبو باندې زور ولګو او مونږ خپل منټ دي چې مونږ دغه خلک چې کم ټارچر شوي دي دا یو بل طرف ته راولو، یعنې دوی ته د ژوند ښکلاوې، دوی ته د ژوند کې چې مونږ کمې خنداګانې دي، کم چې مونږ چنارونه وو هغه ور یاد کړو. زمونږ نه دا څو لفظونه تېر شوي دي، مونږ جنګ دومره ځاپلي یو، مونږ دومره کړېدلي یو، مونږ دومره ځورېدلي یو چې مونږ نه هغه خنداګانې هم هېرې شوي دي، مونږ نه هغه باغونه هم هېر شوي دي، مونږ نه چنارونه هم هېر شوي دي او مونږ نه چې کوم دی بس دا یو جنګ کې نښتي یو. نو مونږ ژوند غواړو. امن خو اسلام داسې ما چې اول امن غواړي که نه، او دا امن دغې علاقې دپاره نهایت ضروري دی که نه. په همیش په هر فیلډ که ترقی دو، که معاشي دو، که معاشرتي دو، که انسانیت دی که نه، په هر شي کې امن ډېر ضروري دی که نه. او د دې شي کې حالات دي په دا کې چې کیما ادارات وغیره د امن په وجه باندې چې موږ همیش سوشلی مورلی چې موږ ډېر څټه شوي که نه. دا پروګرام ډېر خوشحالی دی په دا حواله سره اویرنس روشي او عوام ته دا پته ولګېږي چې د مو د پاکستان په آئین کې کومې ذمهوارۍ دي او د امن څومره ضروري ده علاقه کې. نو د دغه د پوره عام عوام چې په دا خبره پوه شي چې یاره د پاکستان په آئین کې زه خپل سارج ده او امن غواړو او ورسره چې د میش کوم سیول ګورنمنټ ته او ډېره د افسوس خبره ده چې نن د میش امنه صاحب رغلی و او میش ته نه سیول ګورنمنټ رغلی و هغه دلته حاضر نه وي. د هغې نه میش دا دی ذمهوارات او بنیادي میش دا ورته لکه بې امنه بغیر ته نه ترقي کولی شي نه ژوند کولی شي، هیڅ څه نشته بې امنه بغیر. نو د 24 کالو نه چې وګورې او اوس د یوه کال نه چې ته بیا وګورې په د وزیرستان کې امن ډېر زیات خراب شوی دی. نو موږ پاکستان تحریک انصاف دغه یوه فیصله کړې ده چې موږ کور په کور باندې وګرځېږي، مشران راغونډ کړي، زړې ګورې او ټیچران د ټولې په مخ کې چې د چا سره شا غوندې آیډیا وي د خلک مونږ پوه کړو، د خپل وطن دغه ژڼي کسان پوه کړو چې موږ په بد امني ته مدرومه او په دغه وطن کې بیا د ما د وطن د خپلو خلکو ډېر زیات کردار دی چې په دې کې زیات هغه مونږ ته کوم مشکل دی په څه شیونو کې ناپوهي ده، خلک ناپوه دي، دوی ته پته نه لګېږي، دوی د بلیکمیل کېږي، غلطېږي. نو په دې وجه باندې دا سیمینارونه کېږي چې موږ خپل وطن ته د امن هغه یو ښه پیغام ورکړو، هغه ښه پوهه ورکړو چې دوی د خبر وي او غلطې لارې ته دوی نه درېږي.